ها اصل کې ماشومان خو داسې ده که نه، تاسو ته هم وایم او تاسو ته هم وایم، سبا د خیر 14 اګست دی او یقیني ډېره خوشحالۍ ورځ ده زموږ لپاره، ډېر زیات خوشحاله یو چې په 1947 کې پاکستان آزاد شوی و، 14 اګست 1947 کې. خبر ته یې که نه ګل خانه دا خبرې خېټو نو مسلې سره چې سبا 14 اګست ورځ ده او تقریبا د 13 او د 12 اګست نه شروع شو د مسلسل تشې باجې راوتې دي، یو بوم بوم تشه بونګا جوړی، که په کور کې پروت هم بوم، که په لار روان هم بوم، که چا څه خبرې کې هم بوم. موږ کله کله خفه شو چې لکه دا پاکستان آزاد شوی دی او د پاکستان د ازادۍ سره تر د باجي هم ازادي شوي دي، یو باجیان یو باجي دي که نه، نو بس باجي هم خلک خولې ته راولي او باجیان خلک خولې ته راولي دواړه. نو دا باجي ماجي مهرباني وکړئ، څوک بیماران دي، چاته به څه مسله وي چاته به څه مسله وي، نو دغه 14 اګست ته ښه ښایسته په شاندار طریقې سره مناو کړئ. موږ مسلمانان یو الحمدلله په پاکستان کې پاتې کېږو، 14 اګست مناو وهل زموږ حق دی چې موږ دا مناو کړو، ښه خوشحالۍ مناو کړو، چاته نقصان ونه رسوو، چاته ضرر ونه رسوو. نو زما میسج دا دی چې کم سے کم موږ خپل بچي خپل وروڼه خپل خلک څومره زموږ وس او طاقت کېږي ښه په مینه محبت سره چې کم سے کم موږ د خلکو نه د باجې ماجې واخلو، دا بونګې مونګې ونه وهو. د دغه په ځای کې موږ نه پلاس کار وکړو، د الله تعالی شکر ادا کړو چې یا الله شکر دی چې موږ دې په یو آزاد ملک پیدا کړي یو او د دغې ازادۍ وجه دا چې موږ لمونځونه ښه آزاد کوو، ښه آزاد کلیام ګرځو، موږ په سیاستدان پسې خبره کولی شو، موږ په پوج پسې خبره کولی شو، موږ په هر چا پسې خبره کولی شو. نو ازادي نوره څنګه وي، اوس که نور بهر ملکونه وګورې نو هلته ته په هېچا پسې بحث نشي کولی، که بحث دې وکړو نو بس سرمن او څټکه یې دواړه ورکوي. لهذا په دې خبره عمل درآمد وکړئ، د باجو ماجو مخه لاړه شئ، دا به زموږ دپاره او ستاسو دواړو دپاره ښه وي. وما علینا الا البلاغ.